الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تنطق بهذا او كما قال عليه الصلاة والسلام. لما برکت مجلس تے رحمتونو او برکتونو مجلس تے اللہ جدیدہ برکتونو او رحمتونو زمان استاسو نصیب. اور ابھی یہ دوسرا سال ہے انشاءاللہ حدیث شریف کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو صحابیوں دا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شوال مکرم ہے قریبا زلزل خطبہ کو مطابق یکم مئی او چې دا ختم به وکړو نخبت خپلوان به رامون کړو پښمن ہے اس کے زمان ختم دی اخیری سورتونه په تلاوت کوم 444 هجری تاسو راشئ چې ما سره په دعا باندې امين وایي. تاسو راشئ چې ما سره څوک اور تاریخ افتتاح په دعا باندې امين وایي. شوال مکرم سے یو ملګری ودی یو صحابي ته اسکی انس ته تو آپ تمام ویته سره سره خلکونه کې او خلکو له کړهونه ورکه رابطہ نمبر جو ہے نبزان لختم کو ازان دعا کوا وہ 000 او ځان دعا کوا او موږ ته به دعا کوا خلکو له تکلیف سره ورکه وہ ہے 03 دا شاګردي دا او د دې روح او د دې بچي الله دې دې وی خیر ورکړي چې موږ تاسو دې سره وګورئ او راجم کړو او سوال کیږي امين دوه تاسو دوه په دې شي کله چې دوه خپل مندنه کې تراوی راکړي او کله چې ترسره په دې کې اوس ما په خیال ټول شي بنو او بیا خپل دې داسې وکړو چې بچي پکې شي او بلار او تون او ورو او پسې ولارو تاسو نه پاندي او بیا نو خپل دې داسې وکړو چې شاذلی را د موږ سره نه کې وته سمو خدای دې موږ او تاسو له داسې کې شراب راځي چې دې قرآن حافظان او عالمان دي تعلیم یافتہ دا دې خیر دې خدای دې ما تاسو کوو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی انس سے ځان ختم کړو ځان له دعا وغواړه دا موږ سره تکلیف راکې بس دویمه او بدرېمه ورځ او څلورمه ورځ ختم کې او موږ راوندې انس ته بدوی ما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا نه اورېدلې دي ما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلې دي عند ختم القرآن دعوة مستجابة چې په دې ټیم کې د انسان دعا خامخا قبلېږي. نو زم چې زما دعا الله قبلې چې تاسو دعاګانې را سره الله قبولېږي نه خدای دې زموږ او تاسو دعا قبولېږي. یو داسي چې یو تن سره د یو تن کاری هغه دوی دا کار قرآن وکړه امیر صاحب دا دوی کار بدیو شي او نسوي تاسو وایي کار بدیو شي یو تن سره د یو تن کاری هغه دوی بس کار بدیو شي ته به همشه ایو تن سره د یو تن کاری نه هغه دوی ستاسو کار به خامخا کیږي ستاسو کار به خامخا کیږي په دې کې فرق شته کنه کار دوی به همشه وی بلدی هم دوور نه یهي شاده کی خو بس تا کار وشي ایو دارستا کار به خامخا کیږي نو په دې کې چې کوم تدوین دی عند ختم القرآن دعوة مستجابة وی په دې ټیم کې د انسان دعا خامخا قبلېږي نه الله دې زموږ او تاسو دعاګانې قبولې موږ په زړونو کې بلا شي ارمانونه لرو موږ په زړونو کې بلا شي امیدونه لرو دا ټول موږ او تاسو وایو چې دا الله دې پوره کړي دا پوره کېدو ټیم دا څه ټیم دی دا پوره کېدو ټیم دی الله دې زموږ او تاسو امیدونه ارمانونه دعاګانې خپل بدل سره پوره کړي. یو بل روایت کې راځي دا حدیث یو کتاب دی هغه کې وی چې کله داسې مجلسي چې کوم ځای کې د قرآن ختم کېږي
ذکر اسکار دعاګانې غوښتي شي تعلیم او تعلمي دوی د عرش مولا نشويته زره فرشتي راکوزي لکه څنګه چې موږ یارو سید نه رالو تاسو ډېر ملګري په دې شو شپو کې باندې نن راغلي په دې شو شپو کې ډېر ملګري نو کنه هغه نن راغلي دي په دې نیت راغلي چې زموږ دعا به الله قبولي په دې نیت راغلي چې خالصه به دعا وایي او موږ به امين وایي د چې موږ څنګه تاسو د دعا د قبلېدو په ارادي سره راغلي یو داسې د عرش مولا نشويته زره فرشتي راکوزي شوي دي موږ او تاسو سره ګیر شګره ناشته نوراني مخلوق دې ښکاري نه خصوصا موږ په میاس کې ناشته دي وسګیر شګره ناشته یو بل روایت کې راځي وی چې کله قاری صاحب لاس اوچت کې دعا غواړي چې الله زموږ د خدای خپل دربار کې قبول او منظور کړي تاسو امين وایئ امين زه په کې کې او پرسته د شادي د لارې ملګری به چې شماعت چې څنګه نه د مستورات جمعات کې تلو دا څنګه چې اوس ما یو میک زما په خیر کور ته تللی کنه نو تاسو چې د مستورات جمعات کې تلو 3 بجې بیان شروع کېده نه هغه زما د لوډسپیکر ډېر شوقي دي بس پټنې ضرور والا بیان شروع کو کور دې سوال جواب نه کړ چې خبره درځي او کنه درځي یو ګنټه خبره وکړه او کافي کوته لیکلا وی د خپل نارینه نمونه بجولي کې چې کوم کسان سیروزید او سلور میاشتو تیار دي زنانو ته کډولي کې راکورتا وی د خپل نارینه نمونه بجولي کې امیر صاحب په دې سوچ دي جوړ ما یو کې د خبرو پر زنانو خورې دراو اثر یې وکړ همیش کې چې لکسات ورشه د کوټه یو ولا راځي امیر صاحب بیان وکړ شروع کړي امیر صاحب څه یې سے بیان وکړ شروع کیا او دې ما ختم کو چې د محلي کې سره راغلي رحمت راغلي سارے کتل انتار د غزه کې شلې دي اته سے مجلسان لرګو وکړه دې اځ کور کې سارے کتل د خاصه د شخص خپل کارونه کې لګیا دي په دې انتظار چې بیان وشو نظر تاسو پستول ډېر یې خدا شپش په نشوا کله سبد لګي هیڅ بدل لګي شبکه تر پکې راشي دا فرض یا واجب نه چې خامخا پتا کې ورادي دا فرض یا واجب نه دی څنګه دار وینده تا کې راځي شي یو اجتماع او اجتماع یو کم درشمه نه تاسو بل روایت کې راځي چې اخره عشره کې تاسو ولټوي مکه عشره کې ولټوي دا اخره عشره شروع ده کنه د سبت لګي زموږ استاد دعا وکړي الله قبول نو اوس کې شاګرد فرشتي ناس دي او په بل روایت کې راځي چې کله صاحب دا سوچي ته دعا غواړي نور سلام سره فرشتي راکوزي او څنګه موږ په دعا امين وایو دا شان فرشتي موږ تاسو سره په دعا امين وایو اگر چې دا حدیث د باندې په اړه کې دی وی چې دا چا امين د فرشتو امين سره برابر شو او بیرته ما تقدم من ذنبه او ما تاخر مخکې او رسلي ګناهونه معاف شو الله دې زموږ او تاسو ګناهونه معاف وی چې کله دا مجلس په ختمېدو شي مولوي صاحب قاری صاحب دعا وکړه او خلک کور ته روان شول مولوي صاحب دعا وکړه او خلک کور ته روان شول د جمعې نه بهر وځي نو تاسو په زیدامار کې به لوستلي چې فرشته اعلان کوي ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورتكم قد بدل سيئاتكم بالحسنات څنګه اعلان کوي وی تاسو د دې مجلس ته په داسې حالت کې خپل کورونو ته ورشئ تاسو په داسې حالت کې د دې مجلس ته خپل کورونو ته ورشئ چې الله پاک تاسو ګناهونه معاف کړي الله پاک څو کړو الله دې زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي وی یو بل فرشته ولا आवाज ورکړي فرشته دا چې نه صرف الله د دې ګناهونه معاف نه کړل الله د دې ګناهونه په نیکو سره بدل کړل سبحان الله وایي سبحان الله رجا په کوټه د علامات کړل دا کنا ورته حدیث شریف راځي ها مو بګا ورته نه خاطر لرلو نه سان الله په موږ سره واره نه مخکې راغلی ناګه یو نیمه ګنټه نه تفاصیل وکړه یو نیمه ګنټه د چې بیا کله موږ خبره درکې تاسو موږ خبر راځي نه چې خلکو ته کتل دا ویني داسې کېدل نو بس یو څه ته خبره مته کړل بیا مو دې بس کو بس نو هغه نه بس مو تر پېښوري پورې لګیاري هرچا کې خپل جذبه یې کنه لا نشو موږ صدرې ته دي
ماشاءالله صدري په ډېر خپل مجموعه او باغ خلکو کې خپل جذبه وای مونږ چې څنګه ورو هغه په دې پروګرام جوړ کړو پټې او ورکړو درې په دې کې بلګونه لګولو لوډ سپیکر ساوندونه لګولو او ماشاءالله مونږ چې دا یې جذبه ته کتل عبدالعزیز سے پکې تلاوت وکړ نور علي سے پکې نات فاضل کړل زمون چې خبره شروع کېده نو سره پاسه 10 بجې بس 10 بجې نو موږ یې موږ ته خبره کړو یو 10 بجې شو بیا یې چې د وګو پروګرام د چمن کور دراتل سره پاسه 12 بجې دا خلکو خپل جذبه بندر دنیا په کار باندې ځان ستړي کړي دا د آخرت کار دی الله دې زموږ اغستلې دلته کې دمه او دا دمه کې کړه ان شاء الله د دې چې کله سترګې پټې شي او حقيقي سترګې ګلاب شي بیا په پته پوس دې فرشته اعلان کوي چې الله ستاسو ګناهونه معاف کړل دې په فرشته وایي چې نصر معاف نه کړل بلکې ستاسو ګناهونه الله په نیکو سره بدل کړل هغه زموږ او ستاسو ګناهونه په نیکو سره دې لکه دغه حارث سے و نکاری سے والد سے و ترنا دې سونه به خیر مونږ او تاسو لراغله چې مونږ او تاسو وروغتلو او دا دونه به خیر چې مونږ او تاسو کینو الله دې تاسو په خپلونه او مجلسونه بیا زموږ او تاسو نصیب رمضان المبارک دې حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ویدانو جاو دا قران په پروز د قیامت د انسان د بار د الله په دربار کې جګړه کوي ویدانو جاو دا قران په الله په دربار کې د انسان د بار جګړه کوي وی قران به الله سما سپارښت قبول کړي ما دې د شپې د خوب نه باندې کړو او روزه به الله سما سپارښت قبول کړي ما دې دروازه د قران څخه نه باندې کړو الله دې زموږ او تاسو په حق کې د دعا او سپارښت قبول او منظور دا دې چې دې عبرت والو چې ډېر بختور بداسي هغه په قران په یادو پورو ورسي او ډېر گزارې والا خلک بداسي چې هغه ودی ورسي او ډېر بداسي چې هغه مستر یو څو صورتونه ورسي او ډېر بداسي چې هغه مستر دونه موز ورسي چې موز په جایسي او ملګری مشران په کې ناشتي ډېر بداسي چې هغه بدونه مسلم دونه سبق نه ورسي چې موږ په سنت طریقې سره وکړو دا سره موږ په سورۃ اخلاص باندې چې سار ماسه کې قول الله احد سورۃ وي ماسوهین مازیګر ماهام ماسودن نه دا ګور سره په یو سورۃ باندې دا ټول منځونه کول مکروه دي دا سره په یو سورۃ باندې دا ټول منځونه کول دا مکروه دي دون قرآن یا دور پکار دی چې دې په سار ماسوهین مازیګر ماهام ماسودن سنت طریقې سره وسولې الله دې موږ او تاسو قرآن سره مینه او محبت پیدا حدیث شریف کې راځي یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا صاحب القرآن ته ویل شي د قرآن حافظ ته ویل شي په جنت کې به ویل شي تو قرآن پاک له د جنت په درجو باندې خېجه رسول الله قرآن پاک له او د جنت په درجو باندې خېجه او ستاسو درجه غزه کې دا کوم ځای کې چې د قرآن پاک اخري آیت ته ورسېږي نو ځان سره سوچو کما ما څونه قرآن یاد دی تاسو ځان سره سوچو کې تاسو څونه قرآن یاد دی نو کو چاته ټول شپږ زره شپږ سما شپږ پیدا یادونه یاد دي د دغه د ټولې درجه داري په تاسو له ټولې درجه راځي د سره پامین باندې کیږي کله د سره پامین باندې کیږي د سره په دې کې دا چې بنده خپل مدرسه کې داخل شي او چې بنده خپل بچی په مدرسو کې داخل شي ګران کار نه دی الله دا قرآن ته چا لپاره راغلی دی دا قرآن پاک زما او تاسو لپاره الله راغلی نو کو چې دا ګران دی بیا به الله زموږ لپاره نه راغلی الله پاک په چا باندې ظلم نه کوي کوي الله په چا باندې ظلم نه کوي نو دا آسان دي زما ستاره لپاره حکومت او تاسو نیت مفتی زین العابدین صاحب رحمت الله علیه د نړۍ مشرانو کې د فیصل آباد یو لوی مدرسه ده هغه د انسان نیت کې مدیره وی کو انسان نیت کې نه بغیر کې غارونه کې کو انسان نیت کې نه بغیر کې غارونه کې چې موږ یو تاسو نیت په د جمعه ترالو چې موږ یو تاسو نیت وو زموږ په سلام وجو نیسو
کوم یو تاسو نیت دی کړی نبی اسلام یو تاسو روزه نشو نیولې کله نیولې نشو نیولې د چې موږ تاسو کې خیر نیت وکړو چې کوم ملګرو لا الله بچی ورکړي دي نه چې مستقل په مدرسو کې داخل دا ډوړې سو کوي دا الله ودی نه چې کوم الله کور کې ورکړي په مدرسه کې به د کور نه خپل ورکړي اوس مدرسه کې موږ سره مقیم طالبان لکه نه بهر مې طالبان سره استادان دي د خدمت اسه ټول چې د کار په میاس کې کوم ناغه 146 سنو مقیم رهایشي موږ سره مقیم طالبان 146 کتابونو باندې دروځي نه مخ رخصت شول او چې کوم وفاق المدارس سره امتحان ورکړو داخل رخصت شول او چې کوم داسې حافظان چې هیله قران نه برابر کړي هغه بهر مې طالبان او سلور استادان یو کاکا راته خبرو کړې بچی مې کور ته د جمعې په شپه راغی بیماته چې کور کې رو جماعت خولي او په مدرسه کې رو جماعت خولي کور کې رو جماعت خولي او په مدرسه کې رو جماعت خولي وی بچی مې غلش او خيار خلک او خيار ماشومان دي کنه وی بچی مې غلش وی بیا مې تاسو ته چې جوړ کور کې خولي وی سره ولا بچی نه په مدرسه کې خولي کوم ځای کې خولي اصل تاسو ځانونه ستړي کړل یګر ګهر سره د بدرسته ځانونه ستړي کړل تاسو ګټه او موږ مولا په مدرسو والو خوړل زموږ مدرسې په بیل لا کړو ډېر زیات دا خلک ما ورته خبره ده لکه موږ سره په خپل شي نو بجلی بل ولا په سره ده 72000 روپے مې رسوله نبی سره خپل باندې والا په کمره دا ګاډه راغی اته دا پته نه چې دا مدرسې میټر ده انا شنا کې سره باندې والا ته خو پته د چرانه ماتي استاد جی یو ته دا پته نه چې دا مدرسې میټر ده بداتونه بیل نه ماتي بس دا مدرسه راغله تاسو چې څنګه مناسب ښکاري کوړې نو وایي سه نبی ماته نه چې دا ماشومان دي دا وسې دي نو نه ماتي بس له بیا نور چل نه راځي نبی ماته ته په کیسونه راځي لکه تاسو نه په 72000 کې راځي نما نوابدی والا بلګر ته په حدا کې محمد نامه لیکلو هانو دلاوت تو وای چې تاسو په کیسونه راځي نامه شر زره په کیسه واچو سونه په واچو نبی چې سره کوم پولیس والا بلګر راغلی دا به ته کله شر په کیسه واچو د جامي سره کوم ډرایور راغلی دا به سمات راخه په کې پیزا په کیسه واچو سونه شوي 45 سونه شوي نماز لري او نه ماده سره به بقای سونه شو نبی ته 72 دی 45 سیمن په کې راغو ته د بقای بزور څنګه ورګي تاسو وروړې او موږ به الله بس خو په ماشاءالله دغه سمات ویلې د شاده الله تم بدر او کاکای تم بدر زموږ د مدرسې د چاندې پیډ نشته شو کړی زموږ د مدرسې د چاندې پیډ نشته او موږ هر څه کې وایو په شاسه زموږ د مدرسې په نوم باندې چاندا وکړل دا به ځان نه کړی دا به چا نه کړی ما یې موږ ګورځو نه موږ الله حد درولې موږ الله کوم څه درولې 15,000 روپے میاش خرچه ده سونه خرچه ده 5,30,000 روپے میاش خرچه ده ماشاءالله یقینو کې په دې کوم خبرې اوس چې زده تراتم زده کال سره را سره یو تا نه راګرا کې ته کوم ځای کې نه زه خو شادین ته لایزه روان یم یوس کوم ځای کې نه یاره اوس مسګاډي کې نه سم روانې ګم وی 2 منټه صبر وکړه ما به څه دې د مال د ختم دعوت راګم ما ته منظور دې پاتې شته ولو چې تاسو ختم دي وینا خدای دعوت در کوم خدا سره ملاقات وکوه چراغ نه دونه پیسې راغلي نه پیسې ته بس الله سم کړی دا نه بده کی چې هغه سره قدرت دې الله سره بلاونه بل تر 500 روپے په جیب کې خو سونه کې خو دې نه پیسې ته سبانه خرچ الله لپاره سبانه خرچ الله ور بهر مې طالبان سلور استادان کروڑ باندې څوک دی نه نو موږ ملګرو سره دې په کې راځاوږي نو بس کله سلور او کله شپږ او کله اته او کله 10 کله پوره ګاډه پکې راشي او دغه طالبان سره رو جماعت کې یقینو کې چې تاسو نه خبر نه داسې موږ دې خبر دا څو ورکی تاسو نه خبر کنه موږ دې نه دیو مدرسه کې الحمدلله د سکولم دي اتم پور سکول او سلسله پور سکول دي اوس مدرسه کې ترنه کمپیوټر روم جوړیږي نه چې کوم طالبان د هیبس مو سره پاتې کیږي نبی په دسمه پور سکول وای او کمپیوټر ګوتم الحمدلله خو درې شي د کمپیوټر چې کومه ډیګری ده د زمون دی حسین درشه کې کالج متعهد خپل ډیګری ورکړي الیکټریک طریقه وته په دې شي بجلو سمېدو چل د دې چې کومه خپل ډیګری ده دا وته یا حسین درشه کې کالج والو
او دلته پکې لایبرري شروع کېږي زمونږ د لایبررۍ د کتابونو خرچه لکه چې موږ کوم بجټ تیار کړی دی هغه 22 لک روپۍ دی څونه دی زه به ګرځم تاسو جمع کې راکړي به څوک تاسو وایئ که نه الله به راکړي نه چې کومه الله یې موږ ته په مدرسه کې راکړي خو چې تاسو کور کې د قرآن تلاوت او سبقونه شروع کړل تاسو خپل بچي دین طرف ته مایل او متوجه کړل نو تاسو نه به درکړي خو به نه درکړي تاسو وایئ د دروغ نه رښتیا ووایئ قسم دې تاسو یقین وکړئ که نه خو چې تاسو خپل بچي په مدرسو کې داخل کړل نو تاسو د خپل کور خیرونو ته وګورئ رنګارنګ طریقو سره خیرونه به راځي مونږ چې کله په لومړۍ پیره څلور میاشتو نه تلو د یو عربدي کاکا راغی هغه مونږ ته وایي ستاسو کور ته د مستوراتو جومات راولو زموږ ذهن نه جوړ دی موږ ورته یاره بس کور کې دا دی او کور کې هغه دی بلا خبرې به جوړې کړې هغه چې موږ مطمئن کولو مونږ ته وایي ترس وایي تاسو مستوراتو له ځای ورکړئ وایي تاسو بیا د خپل کور خوشحالو ته ګورئ واقعي دی چې کله د مستوراتو جومات راغی هلک صاحب چې کله د مستوراتو جومات راغی بعد دا رحمتونه شروع شول نو زمونږ د خپل ټبرلان په یو ورځ باندې 12 کسان څلور میاشتو نه لړل څومره کسان لړل بس الله کې یقین وکړئ خوشحالي ټوله په ټوله په دین کې ده په څه کې ده الله دې موږ او تاسو دیندار کړي الله دې زمونږ او تاسو بچي او زمونږ او تاسو کشران او په خپله باندې د قرآن حافظان او عالمان جوړ بل دا رمضان المبارک دی ډېر د خیر او د برکت میاشت چې دا نه چې د دوکه کې تېره نه شي نن داس درېشتم رمضان تېر شه سبا څلېرویشتم دی بیا پنځویشتم دی شپږویشتم دی او د شپږ یو څو روژې د هر روژه ماتې په ټیم کې الله داسې 10 لکه کسان معاف کړي چې په هغې باندې جهنم ته تلل واجب شوي الله دې پکې زموږ او ستاسو نوم راوړي څونه کسان الله معاف کړي 10 لکه کسان داسې معاف کړي چې په هغې باندې جهنم ته تلل واجب شوي یو بل روایت دی الترغیب والترهیب د حدیث یو ډېره ښکلې مجموعه ده په هغې کې نقل کېږي چې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې په هره ګړۍ کې الله 10 لکه داسې کسان معاف کړي چې په هغې باندې جهنم ته تلل واجب شوي الله دې پکې زموږ او ستاسو نوم راوړي وایي د جمعې په شپه نه د جمعې شپه د جمعې د زیارت د مازدیګر د مانځه نه شروع کېږي پرون د مازدیګر لمونځ مونږ وکړو د جمعې شپه شروع شوله د نن د مازدیګر مانځه پورې د جمعې ورځ روانه وه د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه د خالي شپه شروع شوله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د جمعې په شپه د جمعې په ورځ په هره ګړۍ کې الله پاک داسې 10 لکه کسان معاف کړي چې په هغې باندې جهنم ته تلل واجب شوي الله دې پکې زموږ او ستاسو نوم راوړي زموږ د تبلیغیان ملګري په هره ګړۍ کې نرګړۍ څه مطلب د محدثین دي